السلام علیکم. پرون می یو بیان واورېدو نو زما په یقین نه راتلو ما کېدای شي سوشل میډیا باندې اکثر خلک پروپاګاندا وکړي، خو بیا چې مې په خپله واورېدو نو هم مې یقین نه راتلو چې د باچا خان وارث د ولی خان بابا نوسې چې د هغوی یو لیګسي ده د جمهوریت دپاره د اسټیبلیشمنټ خلاف جدوجهد، د پنجاب د قبضې خلاف جدوجهد او د هغه نوسې اوس صرف دا وایي چې د غیر جمهوري قوتونو لاس مضبوطی او دا خبره کوي چې تحریک انصاف باندې کو پابندي ولګي نو زه حمایت کوم. نو خپه پې په دې شوم چې باچا خان بابا خو 100 کاله د انګریز خلاف جدوجهد دی، بیا د ولی خان بابا دی او دی اوس هغه د نیکې د سره انګریزو خلاف جدوجهد کړی او دلته کې اوس دا تور انګریزان دي د دې خلاف جدوجهد یې پرېښود او د هغوی ملګری شو. نو دا ډېر د افسوس خبره ده، خو ده ته هم پته ده چې 400 کې خو یې راله سیاست ختم کړی دی او اسټیبلیشمنټ والا په بلوچستان کې یو د خیرات سیټ ورکړی د سینیټر، نو دی به لازماً د تحریک انصاف د پابندۍ حمایت کوي ځکه چې د نیشنل پارټۍ سیاست دلته په صوبه کې تحریک انصاف ختم کړی دی او دوی د خپل مستقبل تاریک ښکاري. نو په دې وجه د هغې ټولو غیر جمهوري قوتونو مرګستیا کوي کم چې د ملک ته نقصان رسوي، کم چې جمهوریت ته نقصان رسوي، کم چې د عوام د رای توهین کوي. او بیا چې دته د تحریک انصاف والا میلو وي نو زما خدا نوم یې نه دی خوښ، خو زه وایم چې دا میلو دته په ځای وي. ستاسو څه خیال دی؟ د حرکت چې کړی یا د بیان چې ورکړی دا ټیک دی که غلط دی؟ کمنټ لازمن وکړئ او سوچ به وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.